مونږ موضوع ذکر کوو چې موضوع د دې صورت دا التسلی للنبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکول دي. مفسرینو هغه شان نزول لیکل دی، اگر چې مونږ خو حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه مریدان یو، شان نزول دا ډیر اهم نه ګڼو. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ضابطه ورکوي چې اضر الاشیاء فی تفسیر القرآن شان النزول، ډیر زیات مضر شی په تفسیر د قرآن کې شان نزول له ناغه ذکر کوي. د هغې وجه دا ده چې شان نزول الى حد to some extent دا متعلقه یې د قرآن دا محدوده کی، یعنی دغه شان نزول سره او دغه واقع سره ولګي. حالانکه قرآن کریم دا خلا محدود د ځکه صفت د باری دی، او دغه وجه چې قیامت پورې به علما لګیایي د دې تفسیر او تشریحات بکئی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث امام دارمی نقل کړي په روایت د حضرت علی ولا تنقضي عجائبه، چې دې قرآن عجائب دا تر قیامت پورې نه ختميږي. بلکې ابن عباس سے روایت ده چې جنت کې به هم د قرآن کریم درس رواني، او په جنت کې به ردي هغه اسرار او رموز چې هغه د عقول انساني نه بالکل ماورا دي، خو به یو بل عالم وي، ټایم اینڈ سپیس په بدل وي، لہذا التبا هغه اسرار رموز دا منکشف کیږي. او نو دغه حدیث د حضرت علی نبی علیہ السلام پکې او فرمایل ولا تنقضي عجائبه، او وی فرمایل وهو الذي لا تزيغ به الاهواء، دا چونکه صفت د باری د ذات د باری کې تغییر ناراضی کا راضی پکې نو په صفاتو د باری کې ناراضی تغییر، لہذا دا خطر بالکل محسوس وي چې کني دنیا به د قرآن مخالف شي نو قرآن کریم کې بس تغییر راولي. کدا تغییر ممکن وي بیا خو به دا قدیم نه حادث به وي. حالانکه زمونږ عقیده سره چې قرآن کریم کلام قدیم دی که حادث دی، نو کلام قدیم دی تغیر نه قبلی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کې واضح که ولا تزیغ به الاهواء، حدیث خو تفصیلی دی. او حارث عور دا حدیث راوی دی، امام ترمذی هم نقل کړی دی، اگرچه امام ترمذی قال ابو عیسی فی الحارث مقال، ځکه امام ترمذی رحمت الله علیه هغه په هر حدیث باندې جنډه لګی. څه په لګی؟ جنډه چرته شنو لګی، چرته سرو لګی، چرته زیړو لګی، چرته قال ابو عیسی لا نعرف هذا الحديث الا من طريق فلان، قال ابو عیسی هذا حديث غريب لا نعرف الا من فلان الى اخره. نو دی کې ویلی دی قال ابو عیسی وفي الحارث مقال. امام ابو عبد الرحمن الدارمی دا هم ډیر نقاد د حدیث دی، د پسنی ویلی، نو پته ولګیدا چې حدیث د اعلی درجه حدیث دی. نو حارث عور هغه وی مررت على اناس في المسجد، د کوفه مسجد کې ز په خلکو باندې تیریدم یخوضون فی الاحاديث، یخوضون فی الاحاديث. اوس یو معنا خو د حدیث نه زین ته دا راځي چې خلکو خبرې کولې، څه کو خلکو خبرې کولې، خو دوی معنا زما په نسبت باندې هغه راجح ده یخوضون فی الاحاديث چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو کې غوپې او غوتې لګولې. حالانکه دا ډېر یو محتاط فن دی او ډېر یو محتاط علم دی. فاتیت علیا، نو حضرت علی ته رالم فاخبرته، هغه له مې اطلاع ورکړه. اوس دا یو داسې شی و د دا قسم عام خلقو د پاره په حدیث د رسول پاک صلی الله علیه وسلم کې غوتې لګول چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ما نه تاسو کا وقت فعلوا او وقت فعلوا. نو دالته مرګرو ته ما امریکن ټرمینالوجي استعمال کوي، امریکن ټرمینالوجي استعمال کوي، نه په داسې معاملاتو کې چې محیر وي او حیران کون وي، نو هغه وایي ار یو شور سوي ار یو شور. نو دا حضرت علی رضی الله تعالی د الفاظ بعینی په دغه امریکن ار یو شور، یعنی دا خبره یقیني ده، واقعي ده په حدیث کې غوتې لګولې.
به مورته جی او ما خپل اوریدل. نبی علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راته وی اما انی فسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ناس تكون فتنه چې یو دور را روان دي نو دا فتنه صيغه خود مفرد ده. صيغه لسنه مفرد چې یو فتنه وي حالانکه فتنه خو ډیر زیات وي. نو ما ورګرو ته په دې کې اولاد راځي د اسم جنس ده. نه ان تكون فتنه means ان ستكون فتن كثيره ډیر زیات فتنه وي. نو موږ ته پوسو کو ومل مخرج منها یا رسول الله جیر دینه بخلق وته څنګه شي. یعنی سړی چې په مصیبت کې اخته شي لکه اوس دلته زلزلہ راشي خدای دې نکړي نو موږ ټول منډه وکنه څوک په دې دروازه څوک په دروازه دغه کله دی هغه ته وایي داخل نو زه ورغلی ولته بیان تر ډېر زمانې خبره ده د ډېر زمانې نو ډېر خلک راجمع و دا د موږ د ټول علاقو خلک دا خو ډېر مسلمانان خلک دی نو دوی خو راجمع کېږي دیني بیان ته ډېر خلکو جومات ډک و جمع و او هغه سټیج هم دومره لوی جوړ کړو داسې اوچت نو په هغه سټیج باندې او کرسۍ لګېدلې وه نو بس خو هغې باندې ناست وم بیان مې کو نو دې کې یکدم بجلي لاړه او چې څنګه بجلي لاړه نو ورپسې زلزله راغله نو چې زلزله یو غر شروع شو اوس زه خو که تښتېدم هم نو په تیاره کې ما ته پته نه لګي چې د سټیج نه به کوزېږم کوم خوا ما زلزله به مې یا مړی یا به مې نه مړی که دې نه پرېوته خپه خو مې ماتېږي نو بس زه خو هلته مجبورونه کرسۍ باندې ناست وم او خلکو یو غر کړو دروازه خو دا خوا ده اوس یو کاکا دومره هیبت واغسته چې هغه په دې دیوال دې کړکۍ ته راغی لکه د پیشو پې داسې شپې لګوي ډب ډب هم ورکوي کا خو بنده وه وی خدای مې بېخ واسه تاسو بهر وتئ ما خو دروازه بند کړه نو انا ستكون فتنه قلنا فما المخرج منها یا رسول الله مونږ ویل د الله پیغمبره دې نه سوی آوټ پکار دی د وتو لار څه ده وی نبی علیه الصلاة والسلام وی کتاب الله تاسو سره سلام دی کتاب الله نشته د خدای قرآن نشته کتاب الله د خدای قرآن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل فيه نبأ من قبلكم په دې قرآن کې د سابقین واقعات دي اوس دا قرآن کریم با عموما تاسو ته ویلي دي چې د دې علوم په مختلفو تقسیماتو باندې تاسو ټول اصول تفسیر کتلی که نه مو دی کتلی ها نو اصول تفسیر کې هلته ما لیکلي دي چې امام غزالی رحمت الله علیه هغه قرآن کریم اساسی موضوعات یا مضامین سو ذکر کوي امام رازی سو ذکر کوي او امام ولی الله هغه سو ذکر کوي مشهور دي علوم پنجگانه څه دي علوم پنجگانه په علوم کې یو علم ذکر کوي علم القصص شاه صاحب نه دا نور ذکر کوي علم القصص امام رازی ذکر کوي نو بهر ته دی علم القصص د قصو علم او مال ته په دا اصول تفسیر کې بیا لیکلي دي چې چا په نسبت باندې اصول د مضامین د قرآن صرف دوه دي څو دي او دوه څه دي التحلیه بما يرضى به الله والتخلیه عما نهى عنه الله چې بس دا قرآن دا غواړي ته کالې ځان ته واچوه د هغه شی چې هغه الله پې خوشحالیږي او ځان خلاص کړه هغه شی نه چې کوم نه الله منع کړی ده نو بس دا دوه موضوعات د قرآن د ابتدا نه والې بس دغه تا ته وایي چې دا کوه او دا مه کوه ما تاسو ته بله ویلو چې ډایرکټر صاحب مونږ سره د افغانستان بوډا سړی دی صحیح حاجي صاحب هغه حاجي صاحب هغه تفسیر کې وي نو ما ته قاضي صاحب ما ها وی زه اوس په قرآن پوه شوم نو ما ورته قرآن خو خلاص شوی دی قرآن خو ډېر شی دی دا زړه خبره ده اوس خو هغه دوه ځله خلاص کار ته خو بهر تقدیر ما ورته وایم حاجي صاحب وی ها ما قرآن خو خلاص شوی نه دی تا به زیات نه لس سپارې تر اوسه پورې ویلي ځکه ته خو لیټ کمر اخري راغلی وې نو هغه ما ته نه چې پوه شم پرې ما څنګه پې پوه شوې وی زه بس په دې پوه شم چې دا قرآن وایي چې کوه او مه کوه وی څه وایي کوه او مه کوه حاجي صاحب دا خو د کمالي خبره وکړه کمالي خبره دې وکړه کوه او مه کوه یعنې معنا دا ده چې مامورات هغې کوه او منهیات دا یې مه کوه نو ما ورته ما دا خو زمونږ په دې اصولو کې یو اصل هم دی چې مضامین دوه دي التحلیه بما یرضى به الله التخلیه عما نهى عنه الله بلکې بیا د هغې نه بعد ما پکې هلته لیکلي دي چې نه داسې هم نه ده دوه مضمونه هم نه دي بلکې قرآن کریم صرف یو نکته ده چې علم بس یک نکته باشد ای پسر علم بس یک نکته باشد او هغه څه شی دی هغه یو نکته وصل مع الله
قرآن څه غواړي؟ وصل مع الله. یعنی تا خدای سره یو ځای کول غواړي، وصل مع الله. نو بهر تقدیر اوس عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې هغه ورته وایي چې یا رسول الله وما المخرج منها یا رسول الله؟ قال کتاب الله فی نبأ من کان قبلکم. د وړاندینو پکې قصې دي، خو ما تاسو ته ذکر کړی دی په دې تفسیر کې، او دغه تفسیر کې مې لیکلي هم دي چې قرآن د کیسو کتاب نه دی، کیسې پکې دي. قرآن که د کیسو کتاب وی نو یو کیسه به صرف یو ځله کول، لس ځله به نه کوله. د موسی علیه السلام قصه څو ځله کوي، د نوح علیه السلام څو ځله کوي، د هود علیه السلام څو ځله کوي، د صالح علیه السلام څو واره کوي، بار بار ذکر کوي. خو هر ځای چې ذکر کړی ده نو هلته باټم لاین مختلف دی. نو په هغې کې به هغه مضامین د صورت هغه مد نظر ساتي، نو هغه مضمون به ترې راوباسي چې دلته د دې قصې نه حاصل دا شی دی، باټم لاین. نو بهر ته فی نبأ من کان قبلکم، خو ما ورګرو ته مې حاصل د قصصو څه دی. نو اگین دغه شی دی چې دا کامیاب شو دا ناکام شو، دا خلک کامیاب شو او دا ناکام شو. نو بهر تقدیر وی کتاب الله فیه نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم. وروسته چې څه به کېږي د هغې خبر دی پکې. اوس د قیامت خبر مونږ له څوک راکوي؟ قرآن راکوي. د جنت خبر مونږ له څوک راکوي؟ او د دوزخ خبر قرآن. وخبر ما بعدکم، او وی فرمایل وحکم ما بینکم، ستاسو منځ کې چې کوم مشاجرات، نزاعات، منازعات پیدا کېږي په دې قرآن کریم کې د هغې فیصله موجود ده. وحکم ما بینکم وهو فصل. اس فصل څه ته وایي؟ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر جاتی ہے. صحیح؟ ہاں، بلیک اینڈ وائٹ دې شیونه د ګرې ایریا نه پرېږدي، خړ ځای نه پرېږدي، دندله ځای نه پرېږدي، بس خبره واضح کوي دا تور دی دا سپین دی، دا جایز دی دا ناجایز دی، دا حلال دی دا حرام دی، دا لیگل دی دا انلیگل دی، دا لافل دی دا انلافل دی. داسې پکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قرآن کریم دې تصور په اساس په یو خطبه کې ذکر وکړو. وی الناس اسنان، خلق بس دو قسمه، خلق بس دو قسمه. نو امام حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمائی یعنی خلق دو قسمه، یا بخی یا ببدی. فهذا الیک این تقوم. حضرت عمر خو د عمر په مذهب کې دریم ځای نو، بس هغه یا مونږ سره کنه زمونږ نه مخالف خی او که خنی، نو یا بخی یا ببدی. دا اوستا فیصله ده چې ته ښه طرف ته ودرېږې که بد طرف ته ودرېږې. ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی خو به د پوزې په سمیت خلک به هم نیغ روان وو. لومبنۍ نشري تقویه مونږ ورته یونین اډرس وو، څه ورته دوه درې میاشتې بعد د امریکې صدر چې وي نو دی یو 15 منټه خبره کوي. زمونږ دی خو چې نشري تقریر هم کوي په ټي وي باندې په ګنټه لګیا یي. هلکه ته حکمران مولا صاحب خو نه د ګنټې تقریرونه کول قاضي فضلالله کار دی، د مولا دی. ځکه څوک خبره نه اوري، ته خو حکمران یې، تا سره خو انتظامیه ده او مقننه ده او عدلیه ده او فورسز دي او دا دي او دا دي، ته بس مختصره خبره کوه خو بیا په هغې باندې سټینډ والا څوک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به مختصره خبره کوله. نو په خطبه کې بس مختصره خبره وکړه. په خطبه کې مختصر سی وی العرب كجمل انف، العرب كجمل انف، یو خو انف دی نو دا پوله ته وی، او یو انف دی چې دې ځای ولا پکې موارز وړي سورې کړي. ها نو العرب كجمل انف، دا وی موار والا وخان دی، موار والا وخان دی. يتبع من يقوده، د هغه چا پسې روان دی چې دغه موار نیولی، چې شاید دغه موار. او وانا اعرف كيف اقودكم، زه ښه پوهېږم چې تاسو به کوم طرف ته روان وو. نو دا او بس سووا صفوکم، صفونه برابر کړئ. اوږد تقریر نو وی سووا صفوکم، صفونه برابر کړئ چې مونځ کوو. خو چې دا جمله وویله نو ټولو خلکو یو بل ته وکتل، یاره د پوزې په سمي پسې یو بله جمعه باندې خطبه ویله نو بس یو ساده غوندې خبره وکړه، یو ساده غوندې وی ما یفعله الناس، ما یفعل خلک چې څه کوي اعرف کله، یعنی ناروا ته اشاره کوله چې خلک دروغ وایي که دوکه کوي که فراډ کوي که څه کوي که څه کوي. وی ما یفعله الناس اعرف کله، خلک چې څه کوي زه په دې ټولو پوهېږم، یعنی دا ټول ما ته معلوم دي، دغه زه کولی شم، زه هم پې قادر یم. صحیح؟ او سووا صفوفکم، صفونه برابر کړئ.
نه بس دا یو جمله وه خلکو به ورته وکتل وی یاره بیا به د پوزې په سمیزو وی هغه وایي چې دا مونږ څه کار کوو دله دوکه نه شو ورکولی په دې ټولو خبرو پوه دی البته دا یې ورسره ووي وی الا انی لا افعله یعنی دغه شی مال راځي جوړ غلط او دروغ راله هم راځي فراډ راله هم راځي کرپشن راله هم راځي ولکنی لا افعله اوس دا کار کوم نه الله تعالی دې موږ له یو عمر راکړي لږ زور سره ووایي بس که یو عمر راغی نو خدای به رحم وکړي خو بعد دیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې هو فصل وليس بالهزل دا خو یو ډېر واضح قول او واضح کلام دی وليس دا مسخري نه دي دا سیریس کلام دی د دې هر جمله او هر لفظ سیریس او سنجیده واخله دې سره ډرامې مه کوه وهو فصل وليس بالهزل او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وهو الذي لا تزيغ به الاهواء خواہشات بھی د خلقو چې دا قرآن د خپل خواہش مطابق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجه فقیحان حرم بے توفیق منگا قرآن پس ځان نه بدلو ځان پس قرآن را بدلول غواړو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجه فقیحان حرم بے توفیق باہر تقدیر عرض میں کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وهو الذی لا تزیغ به الاهواء خواہشات د انسانانو دکه کوګواله نشي پیدا کوله زیغ کوګوالی ته وایي کروکډنس انګریزي کې ورته څه کروکډنس بنت څه شي بنت دکه څوک بنت نشي پیدا کوله دا چې څنګه نیغ د لا تزیغ به الاهواء یعنی معنا دا ده چې دشمنان به وي خدای دا قدرت نشي چې قرآن کې څه بدلون راولي راوستي شي لږ زور سره نشي تاسو ته یو مشاهد مثال شاه صاحب رحمت الله علیه مشاهد مثالونه ورکوي غوي منصوص معقول کا او معقول محسوس کا منصوص کا معقول کا او معقول محسوس کا چې خلک په عام سره به پوي شي صحیح نو شاه صاحب رحمت الله علیه هغه دغه منصوص معقول کی او معقول محسوس کی نو عرض به کوسه لا تزیغ به الاهواء چې دې کې زیغ نشي راتلی مخالفین به وي دشمنان به وي ای به د خپل خواهش مطابق په مفهوم کې کوګواله خو پرېږده په لفظ کې هم څوک کوګوال نشي رایستی اوس به زه خو دوره یعنی ښه حافظ د قرآن نه یم بلکې حافظ خو ډیم نه صحیح زه ما چې قرآن نه دی یاد کړی خو راته ټول یاد دی صحیح راته ټول یاد ځکه دی خو چې د سن 75 نه د سن 175 نه مې قرآن شروع کړی بیا مې ناغه نه ده کړې پکې الله تعالی دې مرګ پورې دا ما سره وساتي نو ناغه یې پکې نه ده کړې ورځ شپه ورسره لګیا یم ورځ شپه ورسره لګیا او زه چې دروازې ورسره لګیا یم نو دوره نه دی ښې خبرې نه کوي صحیح خو چې د شپې ټول خلک وده شي زه ورسره لګیا یم نو بیا ما ته وایي دې ځای دا خبره دا ولیکه دې ځای دا خبره ده ما دا وکړه دا څه ولیکه الله تعالی زموږ زړونه صفا کړي چې دا قرآن خپل علوم مونږ ته راکړي حافظ شیرازي یو ډېره عجیبه خبره کړې ده وی عروس حضرت قرآن نقاب آگاه براندازد عروس حضرت قرآن نقاب آگاه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا که دا قرآن ناوی دا آغا ځای مخ کاره کوي د قرآن ناوی نو اوس خو دنیا بدله شوه تاسو ته معلومه ده پخوا به کویدونه شوه دا لږ صحیح میس کې به د واده پورې یا یو کال وقفه یو نیم کال 2 کال وقفه رجا به زیات هم شو احوال او ظروف باندې خو د کویدنې نه بعد دی لکه جنۍ به یو بل لیدل لږ زور سره او دا ډېر ښه صفت و یعنی لیدل به نه خو دا خو ورته پته و جنۍ ته هم چې دا زما چنغول دی او هلک ته به هم پته دا زما چنغله ده صحیح نو چې دا تصور به کې نو تصور سره خو مقصد دا چې سړی اکټیویټ کیږي که نه اکټیویټ کیږي لږ زور سره اکټیویټ کیږي تصور سره اکټیویټ کیږي نو تصور سره به دی دومره اکټیویټ شو 2 کاله کې یې چې واده به وشو نو داسې مینه به یو بل سره چې بس نور ڈیش 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 فل اپ دا بلینکس خالی جگہوں کو پر کرو باہر تقدیر عرض میں کوستا سے خدمت کی چوس وهو الذي لا تزيغ به الاهواء نو عرض میں کو چې عروس حضرت قرآن نقاب آگاه برا بیا چې واده به وشو دا جنۍ به ډولۍ کې راوړه نو بیا به دا په کټ کې ناسته وه 3 ورځې 2 ورځې 3 ورځې یو سور شال به پې داسې پروت و او هغې کې به مخ پټ و یو مخ کاره کونه نو دغسې به نو دا بوډایګانې به راتلې مبارکۍ له صحیح نو دې سره به خواته
ټوکره یا څه شی پروت و نو هغه وخت 1 روپۍ ډېر شی و نو بوډای به د مبارکۍ 1 روپۍ هلته واچوله نو د دې جینۍ خواښې ورته به ویې جینۍ ماسي دې راغلی مخ ورته ښکاره که که نه صحیح نو چې څو پورې به دې روپۍ نه اچوله نو مخ به یې نه ښکاره کو صحیح نو چې روپۍ به دې واچوله نو هغې به لږ داسې مخ ښکاره وای ماشاء الله دا خو څوارلسمې سپوږمۍ ده صحیح بهر تقدیر نو اوس پته ولګېده چې ناوې به داسې حافظ شیرازي هغه دا استعاره دا استعمال کړی چې غروس حضره دا قرآن یو ناوې ده خو دا مخ هغه ځای ښکاره کوي چې دارالملک ایمان را مجرد بي دا کیپیټل دی د ایمان د ایمان کیپیټل کوم ځای دی دارالخلافه نو دغه دارالخلافه چې د خس و خاشاک نه او د ګند بلا نه او د رسایلو نه پاکوي نو قرآن کریم بیا ورته مخ ښکاره کوي دا طرف وګوره الله تعالی زمونږ د دارالملک ایمان دا د ګند بلا نه خالي تاسو ټول امین وایئ انا اوس عرض به کوم چې وهو الذي لا تزيغ به الاهواء او نبی علیہ السلام فرمایل ولا يشبع منه العلماء د دې قرآن نه علما کله مړېږي نه مړېږي بس لګیایي پکې تحقیق کوي نو ورته ګوري نو زه کله داسې وکړم یو بیاس خو مې تاسو لیکلی دی العلي والدرر فی ربط الآیات والصور العلي والدرر فی ربط الآیات والصور خو چونکې د قرآن کریم علوم خو ختمېږي نه لا ترقضي عجایبه نو ما سره یو قرآن پروت وي نو چې څه نقطه مې په ذهن کې راشي لګیا مطالعه کوم نو چې نقطه مې ذهن کې راشي زه هغه قرآن کولاو کړم نو هغه ځای متعلقه آیات لاندې ولیکم نو بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې لا يشبع منه العلماء ولا يخلق بكثرة الرد ولا خلق يخلق دې زړیږي نه په بار بار وینا نو چې بار بار تلاوت کې تاسو ټول سره د خدای احسان وکړي څوک چې موږ ته تعزیت تراله او زمونږ د مور احترام وکړو الله تعالی دې هغه محترم کړي امین وایي الله تعالی ډېر لوی اجر ورکړي بهر تقدیر اوس بلا ډېر قرا حضرات راله العلماء بلا ډېر راله نو قاري صاحب هر یو چې وي نو یو تلاوت وکړي نو دا آیتونه د سوره زمر یا آیتونه د استعینوا بالصبر والصلاه د سوره البقره په دا سوره کې به یو شل زره دای هر یو تلاوت شوی خو چې هر واري یو قاری تلاوت کوي نو تاسو به هم زما زړه خو دوره صفا نه تاسو صفا زړه والی تاسو په هر وار نوې لذت محسوسوي که نه محسوسوي حالانکه یو ګانا کومونی بیګم هم ویلي خو ما دا ډېرې اورېدې او نو زه منافقت نشم کولی صحیح و د بلکې ډېرې مې اورېدې هم نه یعنې ګنګناهټ به مې کو د مونی بیګم د غزلو صحیح نو ما خو تاسو ته زه خو داسې ګلاب غوندې سړی یم نو هر څه وایم صحیح نو بهر تقدیر نو د مونی بیګم غزل چې په ډېر میلوډیس وایس باندې د هغې نه اورې نو چې یو ځلې واورې او دوه ځلې واورې درې ځلې یاره بدل که دا خو څو ځله واورېده داسې وایو که نه وایو خو چېرې چا ویلي دي یو قاري ده چېرې دا رکوع موږ 200 ځله واورېده بله رکوع ووایه چا ویلي دي نو دا نبي علیه السلام د قرآن معجزه ده چې ولا يخلق بکثرة الرد دی په بار بار ریپیټیشن باندې زړیږي نه دی هر وخت ځوان دی هر وخت په جوبن کې دی هر وخت په شباب کې دی ولا يخلق بكثرة الرد او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وهو الذي اذا سمعته الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا دا داسې قرآن دی چې کله جنات واورېد چا اورېد دا ځان سره یاد کړئ مفسرین ټول دغه لیکلي داسې کله کله د مفسرینو په بله لار روان شم او ډاکټر صالح الدین صاحب مولانا سید رحمان سرور صاحب دا مولانا امیر محمد صاحب دا علما خو دلته پاتې دي نو ما به چې دا مفسرین بس لیکلي و رزم دغسې کوم زه ورته وایم زمونږ مسلک پکې دا دی د دې آیت حاصل دا دی نو بیا ورته ووایم او ورپسې آیت زمونږ د دې رایې تایید کوي داسې مې وي چې دا ورپسې آیت دا زمونږ د رایې تایید کوي ما یو ځای وویل ما یسألونک عن الروح دی تا نه تپوس کوي د قرآن متعلق سمون الله قرآن قل الروح من امر ربي ورته قرآن زما د پروردگار امر دی وما اوتیتم من العلم الا قليلا نو ټول علماء درس کې داسې کتل چې دا صحیح ده چې دا بعضې علما وایي چې قل صاحب ګمراه سړی دی ګمراه شوی خو دی ځکه ټول علما وایي چې یسألونک عن الروح دی تا نه تپوس کوي د روح متعلق قل الروح من امر ربي ورته وایي چې روح د دې د حقیقت ادراک نه کیږي بس دا زما د پروردگار امر دی صحیح اما یسألونک عن الروح دا څه شی دی
ينزل الروح من أمره على من يشاء لينذر يوم التلاق. ينزل الروح سمعنا وحي. القرآن وحي ده. قرآن وحي ده. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. علماء حضراته ده بس او ما فيس ريد کا ما مختو قتل چې دی داسې بتکاو نشو چې دا دې سوی نو ما ورته به بتکاویږي ما ورپسې راځي رایټ وې د آیت ولا ان شئ لنا نذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وکیلا کومه وختوي او یو غواړو نو دا کوم قران چې تاسو درلیګو دا بمتانه ختم کړي وي نو بیا وتا ته ویلې قرآن په واپس راتلو زمونږ مقابله کې څوک وکیل او ډسپوزر نه ملاوېده نو بهر تقدیر عرض مې کړو تاسو خدمت کې چې وهو الذي لا اذا سمعته الجن فقالوا ان نو ځان سره د آیات کې تفسیر کې هم لیکل دی خو بیا ګورئ خو اوس ځان سره یاد کړئ چې دوه ځایه قرآن کریم کې د جناتو تذکره ده په دې حواله باندې یو خدا په سوره احقاف کې وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين أو بل زاده قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا المفسرين طول ویلي دا دوار یو واقع ده ما دا دوار یو واقع نه ده دا دو جدا واقع دي دا دو ځکه د مضمون نه معلومیږي چې دا دو جدا واقعي دي ذکر باندې نه کې احکام کې الله و صرفنا الیک نفرا جن یعنی دا جنات ته روانو په خپل غرض ته لرته تللو په خپل غرض ته مو سره خواده بل ریاست ته نیواډا وای سو ورته نیواډا نو په دې نیواډا کې د جواری کول لیګل دي جواری کول څه دا قانوني دي نو په ایرپورټ کې ماشين لګېدلې د فلایټ چې لیټ نو بسل تناسه جواری کوا ا ماشيني جواری وي ماشيني جواری وي او څوک چې एकदम ډېرې پیسې وګټي الته په جواری کې نه بل څه کوم نو موږ ورته چې د جیک پاټ راوته دي ځکه چې الته جواری کې او پای ګرځي نو کله کله بلا ډېرې پیسې درته په $1 چولی هغه درته راسي او 2-3 راوړي نو چې 2-3 راوړي نه ته موږ جیک پاټ وچل د جیک پاټ راوته نو په بل طریقې چوم چاته ډېرې پیسې موږ د جیک پاټ راوته صحیح نه بار تقدیر عرض میں کو تاسو خدمت کې چلته وی لطیفه ویل په تفسیر کې صحیح یو ملګری انجینیر دی ناغه وی چې چرته روانو د جنات استرفنا چې خدای راوړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی دی چرته روانو ما ورته دی لاس ویګس ته تل جواره اله عثمان ماته څه پته چې چرته روانو خو د اسلوب د قران نه معلومیږي چې چرته روانو الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام طرف ته راوړو وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ولار دی په نخله کې کوم ځای په نخله کې تاسو طائف ته تللی ها ته تللی نو ته نخله ته ورغلی نه ورغلی نو بیا نیکسټ ټایم چې درسي نو طائف ته چې را بار شي مکه معظمه طرف ته طائف حصہ ده خو لږ بارانه حصہ ده نو چې هغې ته راشي نه ګایډ نه تپوس وکړه وایي ما نخله ته بوځه کوم چې نبي علیه الصلاۃ والسلام طائف نه واپس راته او هغه باغ کې ناستو بدن ټول وینو په کاڼو ویشته او دغلته کېناسته او څوک ورسره زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه هم ټول وینو ځکه چې نبی علیه السلام باندې به کاڼي راتل نو حضرت زید به دا کوشش کو چې کاڼې په ما ولګي خو چې نبی علیه السلام بچ شي نو کاڼې به را روان هغه به ورته سر وړاندې کړ بل کاڼې به را روان او په لاس به یې واغسته خو چې سیم کانو خو دومره ډېر کاڼي چې دواړه دومره زخمیان شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا موږ ورته لینده وایو څه ورته ستا په جواب کې لیګامنټس دغه ماتانه د لفظ اورېدل غوښتل لیګامنټس نو په دې لیګامنټس ویشتو د دې درد ډېر زیات دي دا چې زخمي شي درد ډېر زیات دي نبی علیه الصلاۃ والسلام به درد داسې کېناست ځمکې ته نو دا اوباش خلک دا به رالل او داسې طرفونو ته به لاس واچو بیا به یې پوچت کړه ویې ځه نو چې روان به شي نو بیا به یې په دې لیګامنټس باندې ویشته نو پیغمبر علیه السلام به بیا کېناسته نو بیا به ورپسې بیا به یې اوچت کړه چې دا هلته بهر راووتل نو دغه نخله دغې باغ ته راورسېدل نبي علیه الصلاۃ والسلام هلته باغ نه بهر کېناست حضرت زید بن حارثه ورسره هم کېناست نه هلته د باغ مالکان دي عتبه او شیبه نه هغه هلته دي هغه یې ولیده
دا خو محمد دی صلی الله علیه وسلم. اوف وی کتل چې دی خو زخمی دی. نو هغوی لږ حالانکې دشمنانو د نبي علیه الصلاة والسلام اهل مکه، نو هغوی څه انګوران راوشو کول او د هغوی یو خادم هغه سره هغوی سره عداس نامه یې ده. څه نامه یې ده؟ عداس. نو هغه عداس لې هغه انګوران ورکړي، دا دغه دوه کسان له یوسه نو هغه راوړه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته مخه ته کېښودل، وایي دا چې زما د مالکانو مال راکړل تاسو لپاره. نو نبي علیه السلام چې داسې لاسکونو دانې راوچتوله، وایي بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا عداس ورته وایي کلمه ما سمعتها هنا، دا خو یو داسې کلمه ده چې دې نه مخکې ما چا نه اورېدلې دلته. انها کلمه یقولها اهل وطننا، وی دا کلمه په داسې موقع باندې زمونږ وطندار وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته نه تپوس وکړو، وی من این انت، ته د کوم ځای یې؟ د کوم ځای؟ نو هغه ورته جواب ورکړه من نینوا. زه د چېرته یم؟ نینوا کوم ځای ده؟ جزاک الله موصل کې عراق. صحیح. نینوا ما سره مرګلو نه هلته لاړو، ما ورته دا یونس علیه السلام کلی دی، دا د یونس کلی. وی من نینوا. نو چې څنګه عداس من نینوا، نو نبی علیه الصلاة والسلام او من بلدة اخینا یونس بن متی، تاسو خو زما د رور د کلیې د یونس بن متی. نو عداس ورته وایي وکیف تعرفو انت، تاسو جی یونس بن متی څنګه پیژنئ؟ خو دلته څوک نه پیژني. نبی علیه الصلاة والسلام ورته انا نبی وکان نبیا، دی هم نبی و د الله او زه هم نبی یم، ځکه زما ورورو. نو بس عداس ورته کېناسته، وایي چې زه په تا ایمان راوړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه یې وویله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام انګور وخوړل، دی چې واپس روان شو او مالکانو ته نږدې شو، نو هغه یو ورور بل ته وایي وی دا عداس ته وګوره، زیرک خلکو، وی دا عداس ته وګوره، انه لم یرجع بالوجه التي ذهب بها او ذهب معها. دا دې چې واپس روان دی خو هغه مخ سره نه روان چې کوم مخ سره زمونږ طرف نه تلو. اوس پته ولګېده چې دا دوی څنګه پوه شو؟ د هغه د کلمې وینا سره په مخ باندې یو ګلو راغلی وه. څه راغلی؟ یو د ایمان یو رڼا یې په دې مخ باندې راغلی وه. وی دی خو په هغه مخ نه راځي واپس چې کوم مخ باندې مونږ نه تلو. نو چې راغی کېناسته، نو هغوی فوراً ورته ووایي، هغوی پوه شو چې د مرګرتیا کړې ده یا یې منلی دی. نو ورته وی دینک افضل من دینه، ستا دین عیسایت دا د هغه د دین نه افضل دی. نو عداس ورته وی فوالله لیس هناک دین افضل من دین محمد، دنیا کې داسې دین نشته چې د محمد رسول الله د دین نه افضل وي، ولا رجل افضل من محمد، دنیا کې د محمد رسول الله ونه بهتر بنده نشته. نو بهر تقدیر نبی علیه الصلاة والسلام دلته څو ورځې څو شپې هغه ګویا پاتې، نن د تقریبا 30 کاله وړاندې 30 کاله وړاندې د انګورو هغه بوټي چې کوم د نبی علیه الصلاة والسلام له انګوران را لیکلی شو، نن 30 کاله مخکې پورې هغه بوټي ژوندی و او هغه به انګوران هم کول. نو بیا هغه دی هغه توسیع د باغ د روډ کې راغی، نو هغه یې کټ کړه. کنی مونږ به ته هم اوس انګوران خوړلي وو. ډاکټر صالحالدین صاحب مونږ به ته هم لږ انګوران خوړلي وو. هر شیخ الحدیث رحمت الله علیه 100 پورې ژوندی و. عمر زکریا صاحب رحمت الله علیه نو به 3 شپو دپاره هغه ځای کوم ځای چې نبي علیه الصلاة والسلام ناست و، نو د هغه ځای نه به یې اوبه څښلې چې نبي علیه السلام کوم ځای نه اوبه څښلې وې، او د هغه ونې نه به یې انګوران خوړل په اجازه د مالک باندې. بهر تقدیر اسنه چې دا ووایي چې شیخ صاحب هلته انګوران به غلا کول، نه په اجازه د مالک باندې به یې هلته 3 شپې تېرولې، او د هغې نه مالک به ورته شیخ صاحب ته راغلی شو دا انګوران پاخه شوي دي، دا بسم الله کا. بهر تقدیر عرض به کوله تاسو خدمت کې چې نبی علیه الصلاة والسلام دغلته 3 شپې 3 ورځې دیره و چې دا زخمونه لږ مندمل شي او بیا واپس راشي. نو د شپې ولاړ دی مونځ کوي، تهجد کوي. څه کوي؟ تهجد کوي، سوره رحمان تلاوت کو. څه جنات لل په خپل غرض باندې چرته، نو صرفنا الیکا، خدای وایي ما ولا مخ تا طرف تک، نو هلته مې راواړول، نو چې هلته راله څه وایي؟ نو قرآن یې واورېده،
الله تعالی فرمایي واصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منذرين دی خپل قوم ته واپس راغلل قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم دی قوم ته واپس لاړل ویو زمونږ قومه نن خو مونږ یو داسې کتاب اوریدلی دی چې دا د موسی علیه السلام نه بعد نازل شوی دی نو ما ملګرو ته مې دا ځان سره یاد وساتئ کتابا انزل من بعد موسی نو اوس به راشئ سورې جن ته نو هلته په جن کې هغه جنات چې واپس لاړل هغه جنات نو هغه خپل قوم ته ووی وانه کان یقول سفیهنا على الله شططا او هغه کې آیتونو کې یو ځای د متخذ صاحبه ولا ولد نو ما دا قرینه ده بلکې دلیل ده په دې باندې واضح چې هغه وړاندینی هغه يهوديانو دا اوسنی لا کرسچیانانو دا عیسایانو د خپل عقیده ذکر وکړو هغه موسی پیغمبر باندې عیسی خو نه مری علیه الصلوات والتسلیمات هغه وی چې انزل من بعد موسی يهدي الى الرشد والى يهدي الى الحق والى طريق يهدي الى الرشد الى الحق الى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم الى اخره او دل تدوی متخذ صاحبه ولا ولدا او ما بل پکې روایت موجود ده بل پکې ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د سورہ جن په حواله باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم فی نفر من اصحابه یوسو صحابو سره دی روانو الى عکاظ دا غي سالانه میله او سالانه بازارو چې دا با طائف کې لګیدو چرته لګیدو ټول عرب ورته راځي نو عکاظ ته نو دغه ته دی نخله کې بیا هم دوه درې شپې دی راو صحیح ورته سورہ احقاف والا دی نو هغه کې روایت واضح دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د طائف نه واپس راته او زخمی شو او دغه ته دی راو درې ورځې صحیح نو بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کې چې وهو الذی اذا سمعته الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پسې فرمایل چې من قال به صدقه واستخرج نور کما خبرو مو کې نو امکان پکې شته چې دا دروغ وي شته پکې نه خو که چا د قرآن آیتونو امکان پکې شته چې ممکن ته چې دا دروغ وي نو نبی علیہ السلام من قال به صدقه چا چې دا قرآن قول کو یعنی دې باندې تلفظ کو یقینا رښتیا وي من قال به صدقه او وی فرمای ومن اخذ به نجا چا چې دې 19 مضبوطیا سره دې کامیاب شو ومن حق به بعدل چا چې دا لا اف لینډ د خپل مملکت قانون جوړ کو د عدل او انصاف ته ورسېدو ومن عصم به فقد هدي الى صراط مستقيم او چا چې مضبوطیا سره ونیسو د په صراط مستقیم باندې روان دي نو خبر ډیر کول دي خو زه چې راغلم پس لګیایم مفتی سلیم شته ذکر لاړو ها خاغه لاړو نو بار ته دیر ها خبر روټه خو اوس مړای خشوه اره خشوه خروجه وځکه وی کا اخو خو مفتی تقی صاحب شاګرد دی خو متقی سره دی صحیح او وختي مړای مې خوږي ډوډۍ نه خورم نو مو ورته مې ته ډوډۍ وخوره که مفتی تقی صاحب خبر شي زما خاص شاګرد د باندې قاضي صاحب ډوډۍ نه خورای به خفه شي مې ته ډوډۍ وې نه چې مړای مې خوږي ها خپل عبادت مخفي ساتل دي بهر د دې عرض به کو استاد خدمت کی چې هغه خو به تورې بهانه ووایي چې مړی مې خوږي زما یقینا مړی خوږي ځکه خو چې راغلی یم نو هر وخت لګیا یم خو بیا بېګا څومره ټایم لګي 2.5 غنټې او نو 2.5 غنټې لګیا وم نو بهر ته دیر اوس غال ته ډاکټر صالح الدین صاحب مولانا سید رحمان صاحب سرور دا نور علما اکبر رحمان صاحب جوړ لاړو کشته نو دا علما مولانا امیر محمد صاحب نو ما دوی ته وسوي د حدیث اجازه نه ورته وي مې د حدیث اجازه خو یاد علوي سند د پر غوښته شي چې د مناسب سند زما د استاد نه عالی دی او یاد دی وجه غوښته شي دا استاد زما د استاد ډیر زیات متقی دی صحیح نو ما علوي سند خو ما ته پته نشته ته حدیث د چانه ویل دي البته ما دا دویمه خبره خو 100% نشته د تقوا خبره دا خو مې 100% ډراپ کا دا خو نشته بار ته دی راز مې کو استاد خدمت کی چې دارالعلوم تدریو غالبا سید رحمان صاحب تر سره وي چې بیان نه بعد د طالبان اخلاص شو سلام د پاره د طالبان ټول خلک دا ډېر ښه مسلمانان خلک دي نو څوک خدا زما وګیله لاس وړي لاس کولای څوک دا شملون چې داسې کی
چا لاس ولګي نو ما یاله که زه حجر اسود یم که رکن یمانی ما دا زما تقبیل او دا استلام دا دواړه ناروا دي نو ویل نه چې ته لوی عالم ما دا تاسو ته چا ویلي دي نو ما طالب هم که خدای حساب کړم نو دې کې به خیر وي نو یو پکې ووی نه چې ته بزرګ یې ما ورته امریکا کې بوډا یې هغه بزرګ یې امریکا کې معمولا کې بزرګ نه پکې دل بزرګ تلې امید دلته ختمه کړي نو ما دا خبره ختمه کړې بزرګان سمولک سے ورته وې رحمه الله وانا سمولک سے ورته قاضي صاحب دا راته وایا چې طالبان تاسو سره ولې دوره مینه کوي ما یې د یقین د چې زه مسلمان یم خبره ما مزاح کو نو ما یې د یقین د چې زه مسلمان یم نو یقول زما متعلق د یې یقین نه دا خو به ځان له تاسو کینو نو بار تقدیر سنت بوم کو نو دا کافی دی او دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين محمد وعلى واصحابه اجمعين اللهم ربنا اصلح لنا شاننا كله ولا تقلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين دعاة الى سبيلك حماة الدين اللهم ربنا اتنا علما نافعا وعملا متقبلا رزقا طيبا شفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا الله دا ټول زما مرګري او زمارونه راغلي دي خدای دې زمونږه عزت کړي دي زما د مور مرحومي عزت کړي دي الله تعالی دې ډېر عزتونه ورکړي خدای په دنیا او آخرت کې سرخرو کړي الله تعالی دې د اهل عیال د مصائب نه وساتي کریم خدای اهل عیال د فتنو نه محفوظ کړي الله تعالی دې هر قدم د په میزان الحسنات کې واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه